اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه کلی صوفزی یم. پروګرام د سونو پښتونخوا د پیښور سټوډیو نه برای راست ټولو اوریدونکو ته ټولو کتونکو ته سلامونه. شکر دی چې ورځ نه موسم چې دی معتدل کوشش پکار وي. تاسو به نوټ کړي وي چې کله باران وشي د باران نه بعد بیا د پیښور بشمول چې څومره غټ ښارونه دي بلکې وړې بانډۍ چې دي او کلي چې دي هلته کې هم دا نالۍ چې دي دا ډکې شي او د نکاسي آب چې کوم نظام یې هغه بلکل مفلس شي. د دې یو بنیادي وجه په یو طرف ته د حکومت او د متعلقه ادارو د صفایۍ او د نکاسي آب ناقص پلانینګ دی، د هغو نااهلي ده. د بل طرف ته تاسو نوټ کړي چې موږ هم د اوسیدونکو په حیثیت باندې د شهري په حیثیت باندې د ډېر غیر ذمه دارۍ نه کار اخلو او موږ کومې شاپرې چې په کورونو کې د ګن په شکل کې موږ راجمع کړي هغه بیا موږ د خپل کورونو مخه ته کیږدو. هغه داسې یو ځای وینې چې هلته نه هغه اوچت کړی شي. حالانکې په بعضې علاقو کې په یو ټایم کې به ډرمز لګېدلي وو، بیا پوډریان چې دي هغې راله ډرمونه به یې پټول. بیا څه متبادل نظام او ډبلیو اس اس پي چې دی چې هغه په یو ټایم کې د خیبر پښتونخوا یو ښه اداره وه، هغه بلکل د کرپشن په ضد کې ده. هېڅ پته نه لګي چې د هغو کارکردګي چې د هغه سره څوک اویلیبل هم نه وي چې تا ته ډیټیلز وایي. دغسې پی ډي ای چې ده د پی ډي ای نه خو حیات آباد او ټاون غوندې هغه علاقې چې هلته کې د دوی مشران اوسېږي، هلته کې د دوی صوبې هغه نامنهاد اشرافیه اوسېږي چې هغه د پوره سیسټم چلوي، هغه کروړپتیان دي اربپتیان دي. د هغې بد حل دی. نو بیا د قصه خانۍ بیا د هغې سره چې کوم دی د فقیر آباد بیا د نوتیې بیا د داسې نورو علاقو به څوک تپوس کوي. په دغه ټول ګن باندې په دغه ټول رش باندې په دغه ټولو بارانونو کې سیلابونه کوي. زمونږ منتخب نامنهاد نمایندګان چې دي او د برسر اقتدار پارټو او د داران د کارکنان هغه روزانه تېرېږي او ښکاري داسې چې موږ د ګن عادت شوي، ښکاري داسې چې موږ د مسایلو عادت شوي. بجلي په ګنټو ګنټو باندې غیب وي، څوک یې تپوس نه کوي. ټرانسفارمر خو نن سبا یو دغه دا روان دی چې په کومه علاقه کې ټرانسفارمر د دیو د نااهلۍ د وجې نه د ورلوډینګ د وجې نه هغه ختم شي یا خراب شي یا وډزېږي، بیا به تاسو ته وایي چې د نوښار نه یا د پینډۍ نه به یا د اسلام آباد نه به ټرانسفارمر راځي. هغې کې بیا پوره چې دی یو پروسس کېږي، 4-5 ورځې به بیا بغیر اوبو نه بغیر بجلۍ نه په دې جدید دور کې چې تاسو په پېښور کې محرومې د نورو علاقو راته پته نشته. د نورو علاقو خلک چې دی هغه به د فون کال په ذریعه باندې د خپلو علاقو مسایل چې کوم دي هغه موږ ته بیانوي. نو د هغې نه ښه بیا دا وي چې خلک چنده وکړي او ټرانسفارمر واخلي او هغه د هغې په لګولو کې هم 5-6 ګنټې ولګي. دا د 20مې صدۍ خیبر پښتونخوا دی، دا د 21مې صدۍ هغه صوبه ده چې د 14 کالو نه پکې په پاکستان کې نه په دنیا کې انقلاب راوستو. هغه لیډر ته وایي د اسلامي دنیا انقلاب وي، نن سبا په جیل کې دی چې هغه په اسلامي دنیا کې انقلاب راولي. دا د هغه د حکومتونو کارکردګي ده. نمبر در کوم نن چې دی یو میلمه مې هم نه دی مدعو کړی، نه یې په کال باندې اخلمه. نن زما میلمانه هم تاسو یئ او قربانه هم تاسو یئ. هغه خلک چې هغه موږ اوري د دې نه مخکې هم او په دې دوران کې هم دغه نمبر باندې به ما ته د خپلو علاقې چې کوم دی نه صرف دا چې مسایل به راته بیانوئ فوراً چې دی زه د کال منتظر یم، ځکه چې اکثره زموږ اورېدونکي چې دي او کتونکي هغه دا ګیله کوي چې موږ د هغې کال نه اخلو. 091-525-4143 5254-143 5254-143 باندې به کال کوئ. او نه صرف دا چې په موږ باندې به تنقید کوي، ځکه چې دلته کې یو خبره چې دغه دم روانه ده چې د میډیا هغه خلک چې هغه په حکومتونو باندې په سیاستدانانو باندې په ادارو باندې په افسران باندې تنقید کوي، هغې ته هم ډېر زیات مسایل راپېښ دي، د هغو کردار کشي کېږي، هغې ته خلک چې دی کنځل کوي، بدتمیزي ورسره کوي. کال راغی ښه دا اولنی کال راغی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اولنی کال ستاسو راغی. ښه ما ګوره پوره خبره پوره کړې وم. نو الله رحمتونه او سلامونه دې په ډېر سلامونه، ډېره مننه، ډېر وعلیکم سلامونه. جی څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ دا یو دغه مې چې موږ ته د علاقې هم پته ولګي که نه، د کوم ځای نه خبرې کوئ تاسو؟ خاورې خانزاده خبرې کوم بډه بیرې نه. بډه بیرې نه. بډه بیره څنګه ده؟ یاره
داسې ملک اوسېږو که نه چې نه ګیس شته نه بجلي شته نه امن شته نه روزګار شته بل ورکو بجلي په 24 غنټو کې 2 غنټې بجلي راکوي هغه هم کله ډیم راشي او کله ورکه چې په هفتو هفتو هغې به وي نو نه پوهېږو چې دا حکومت نشي کولی استفادګانې څه به یې ګورنمنټ ورکړي نه دې تپوس کوي نه دې څه کوي صرف د خدای اصلي ته پرېښي یو چې کوم خلک غلا کوي د هغې خلاف کاروایي تاسو کوي دا حکومت ذمهواري ده دا زموږ ذمهواري خو نه ده که نه چې څوک هغه به یو څو کسان یې که نه پانسي کوي د هغې خلاف فریم استعمال کوي پولیس استعمال کوي دا خو ستاسو ذمهواري ده دا خو زموږ ذمهواري نه ده که نه موږ بل درکو د ګیس بل درکو د بجلي بل درکو اوس خو د اوبو بیلونه پکې راغلي اوس خو د اوبو بیلونه دي دلې بډه ډېره پېښور سره په 4-5 کیلومتر کې د بس لارې په دې پښتنو راخم وکړي نو هغه د ګلستان بابا یو غزل دی چې ګناه ده د ګناه ده زما خپله او جانانه کاڼې راواله ما ټوله څه چې کړي دي دې پښتنو خپله کړي بجلي زنګ وسایل دي بجلي زنګ ده تیل زنګ دي کې زنګ په صوبه کې پیدا کېږي او دومره بد حال دی چې توبې به وباسي چې الله تعالی دې په دې پښتنو رحم وکړي بس نه پښتنو خو زه همیشه دا خبره کوم زه همیشه دا خبره کوم خو بیا موږ د دې وطن خلک یو ټول خلک چې دي هغه پکې متاثره کېږي هغه لارې تفصیل خو دا ستاسو د بډابېرې خو ډېره داسې یو لیډره ده چې هغه کله کشمیر کې ګرځي کله په ګلګت بلتستان کې ګرځي هغه وایي زه انقلاب راولم د حکومت ضرورت شته نه شندانه بي نو د هغې نه خلک رجوع نه کوي چې زموږ د مسالې خو حل کړه لږ ډېر ښه لاین کټ شو دغه خپل دغه وکړو شندانه بي چې دا هغه دا د هغې د حلقې دغه وکړو ستاسو خیالي مرکیمه نو د دې نه مخکې ګورنر صاحب هم د دې پاتې شوی دی د دې علاقې نه شا فرمان صاحب السلام علیکم جی ستړي مه شئ السلام علیکم جناب وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه اقیلی صفزای صاحب تاسو څنګه یې قربان بس لګی یو دا د غم د قام غمونه جاړو نه شور برابر دی حالات ښه دي که نه شکر دی تاسو څنګه د کوم ځای نه خبرې کوئ تاسو زه محمد خان خبرې کوم د ضلع مومن نه مومن کې خو حالات بیا ګډوډیشن پکې ښکاري انشاءالله الله خیر کې ما یو خبره دا کوله د افغانستان د مهاجرینو متعلق ضرور وای کوي چې زمونږ اداري اعلانونه وکړي چې په پلان کې ټیم او پلان کې وخت افغانان زیو لازم به زیو دوی له بټیم نشي ورکولی او د هغې باوجود چې کوم د افغانان ګرځي خپل کاروبار کوي خپل ژوند کوي او داسې ژوند دلته کوي د موږ نه ښه ژوند دلته کوي پاکستان کې پروا هم نشته دی چې چېرته چا اعلان کړی دی د پاکستان د ادارو باندې پروا نشته دی اخر ولې دا زموږ ادارې کوشش نه کوي چې دوی په خپلو اعلاناتو باندې صحیح عمل درآمد وکړي او دوی د دې ځای نه وباسي محمد خان صاحب تا ته خپله محمد خان صاحب دغه اعلانات خو دا نه اهله دي دوی خو اول خو کوي نه او بیا چې د صرف د کاغذي کاروایو پورې یا د بیاناتو پورې وي زما یو ملګري ما ته په اسلام آباد کې اوسېږي ما ته چې ما له دفتر واله نو زما ذهن کې دا وه یو میاشت دوه مخکې راته ویلي و چې یاره دوی د 10 جولای ورکړی د حکومت نو دلته کې به د افغانان چې کوم دي په پېښور ښار کې خاص کارم نو په دې کې به خلک واپس لاړ شي نو یو خو به ما ته دفتر د هغه ملګري دپاره چې دی په ښه ریټ باندې په کرایه باندې میلاو شي او بل دا چې په ښه ځای کې میلاو شي تاسو یقین وکئ چې زه له 3 ورځو نه ګرځم هم هغه زوړ حل دی مطلب دا دی چې څوک هم نه لیدلي هماغه رنګې حال دی او دویمه زموږ د تا نه یوه ګیله ده ضرور او ګیله هم نه دا ده چې موږ ستا د اردو پروګرام ګورو د ډایلاګ اورو که نه نو په هغې کې اصل کې موږ ستا پروګرام ته ډېر لیواله یو ډېره مننه دا ستاسو مینه ده خو په هغې کې ته کله چې پروګرام شروع کوې نو ته پروګرام شروع کې د حالات حضرت کوم پروګرام یا د دهشتګردۍ متعلق یا دغه متعلق د ایران او د امریکې د جنگ متعلق یا د افغانستان د مهاجرینو متعلق اول خو دا خبره تا ته کلیر کوم چې زمونږ د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته دی صحیح ده ولې کوي نه ولې دا څه بده خبره خو نه ده هیڅ خبره نه خبره خو واوره که نه زه اول مسلمان یم بیا پاکستانی یم زه ما تر اوسه پورې یو پاټۍ له اوت نه دی ورکړی او نه یې ورکوم زه صرف پاکستانی یم خو زه دا یو خبره کوم چې کله یو پروګرام شروع شي نو موږ وي ته موضوع دا شروع کړي چې د دې دهشتګردۍ څنګه څه دی با په کار دی نو
تاسو بیا خبره چې کوم د تحریک انصاف ته راواچوي هغه دهشتګردۍ چې کوم وجوهات دي هغه نه یادوي هغه دهشتګردي به څنګه ختميږي او د دهشتګردي د کوم ځای نه شروع شوې ده د دې فنډینګ څنګه کیږي دا خبره ګډه وډه شي ټول تحریک انصاف خبره خو ورکړه اورم نو د تاسو موږ دغه یو ګیله ده بالکل په سر سترګو په سر تحریک انصاف نه اغړ او دی غړ او وروړي او خبره چې کوم ده موږ تاسو تحریک انصاف ته راتاو کومه نه زموږ مقصد دی چې ته مکمل تور دی قوم له په ډیټیل سره یو پویا ورګي چې د دهشتګردۍ اسباب سړي دا بسنګ ختميږي او موږ ته چې کوم دا ګرچا پر ملکونه دي دا زین امین عالم زم انډیا شو لا متحده عرب امارات بالکل یا اسرائیل شو یا نور ملکونه دي موږ نه سکول په کار دي چې دوی منی کو یا د دوی چې کوم د انټيليجنس کاروي نه زموږ خلاف کوي موږ نه سکول په کار دي چې کوم تجزیه کاران راولي دغه بالکل ډیر اهم خبره ده او د دې چې کوم دی زه وضاحت چې دی ضرور به پیش کوم اولنۍ خبره خو دا ده چې دغه تحریک انصاف ته زه بار بار ذکر راته وایم کنه چې دا سنو پښتونخوا دی او سنو پښتونخوا د پښتونخوا موږ دا دعوه کوو چې ترجماني کوي زموږ چې څومره مسالې وي هغه د دهشتګردۍ او د انټرنیشنل پراکسیس پورې هغه موږ غواړو چې هغه موږ د دې پلیټفارم نه نه صرف دا چې تاسو ته په هغه ایشوز باندې پروګرامونه او نیوز چې دی هغه وړاندې کو بلکې اسباب او کردارونه یې راته وښایو نو په دغه حواله باندې زموږ پالیسي ده چې موږ 80% کوریج چې کوم د پښتونخوا ته ورکوو چونکې دلته کې د 14 کالو نه د تحریک انصاف حکومت ته او زما انډرسټینډینګ یا زما ریډینګ دا ده زما مشاهده دا ده چې صوبایي حکومت او پی ټی آی د دهشتګردو خلاف هغه کاروایی نه کوي کوم چې په کار وي نو چونکې دلته کې د آئین مطابق کو لږ ډېر شته دلته کې قانون مطابق کو لږ ډېر شته دلته کې حکومت کو لږ ډېر وي دغه ذمہواري د جوړیږي چې هغه د دهشتګردۍ مخنیوي وکړي دغه نور محمد خان صاحب تاسو خبره وکړه په دې باندې زما کتابونه دي اوس هم زما یو کتاب راغلی خپل تعریف چې د بدلګي وار تیاتر په هغې کې په مارکیټ کې اویلیبل دی کو ختم شوی نه وي هغه کې دغه ټول اسباب چې کوم دي کنه ما داسې بیان کړي دي لکه بالکل تاسو چې ګورئ او بالکل دغه ډایلاګ چې دی دا ډایلاګ صرف زه کوم د پېښور نه هغه د پاکستان د نورو غټو ښارونو نه هم زموږ ملګري چې دي د سنو هغې کوي نو هغې کې بیا زما کوشش دا وي چې زه د خیبر پښتونخوا چې مجموعي کوم د سکیورټي حالات وي یا معاملات وي یا مسایل وي نو د په هغې باندې ډسکشن کوم بالکل اسباب او عوامل چې دي په ډایلاګ کې هم او په نورو کې به هم تاسو ته زه دا زما ذمہواري شوه چې زه به کوم بل کال دی سلامونه السلام علیکم وعلیکم السلام وکیل صاحب خیر قربان څوک خبرې کوئ خو پهله ځل کال تاسو ته میلاو شو تاسو سره خو زما خبرې کول ډېر ارمان او فلسفه باندې وای دا ستا مینه ده زه خو بس اویلیبل یم زه خو چې دی هره ورځ د ورځې 2-3 ځله چې دی بس د خلک تنګومه کله ویلاګ او کله یو پیج او کله بل پیج او سنو باندې هم کوشش کوم چې تاسو حاضر شم الحمدلله ستا خو خیر دغه مخامخ نه خو صحیح د پاکستان ترجمانی هم تکې یاره بل کار راځي رښتیا خبره ده خو ستاسو د خبره چې کوم ده که نه دا زما لپاره د حوصلې سبب دی ځکه ما نن د خپل کشرانو ته وې دا کوم چې دلته کې د پروګرامونه د کوي ما نن به صرف د خپل ملګرو سره چې د مخاطب کېږو بچا کې څه وایي خپل ځاني زما خپل رور دی که چې د پاکستان خلاف خبره کوي قسم دی بده را باندې لګي او کوم مولانا صاحب کوي را باندې بده لګي او کوم مې کوي را باندې بد لګي ځکه چې زموږ ملک پاکستان دی تاسو د کوم ځای نه خبرې کوئ میشنۍ نه خبرې داسې ده په د پاکستان کې خو ډېر څیزونه چې کوم دي که نه هغه به ټیک نه کېږي خو د هغې به نشاندهي کوو په نیکنتۍ باندې پروپیګنډې به نه کوو او نشاندهي چې دی هغه زموږ جمهوري انساني اسلامي او د پښتنو او د قانون په حساب باندې زموږ حق دی چې بهایي ما ته زما د حقوقو تحفظ نه کېږي ما ته بجلي نه میلاویږي زما نه بیل اخیستی کېږي ما ته د سیلاب غوندې علاقې ته جوړې کړي دي دلته کې کرپشن کېږي دلته کې روډ جوړ شي تاسو ته به پته وي هغه 15 ورځې بعد چې باران وشي هغه ټوله روړه چې کوم ده هغه هر څه چې د هغه ویسي نو دغه په دننه به تنقید کوو خو په دې نیت به یې کوو چې دلته کې د خلکو اصلاح وشي چې په دې تنقید نه کېده ته ووایه هم داسې ده او زما چې یو څو خبرې دا دي چې ځینې ملګري زموږ د پی ټي آی والا که نه زما داسې مې ته اورېدلي دي وایي چې موږ عمران خان سره دوزخ کې هم خوشحاله یو اوس نه وایي نه اوس نه وایي مخکې به یې وایي نه اوس هم ځینې شته دا شعور دی او که دا بې وقوفتوب دی
دا ړنده مینه ده دې ته وایي هغه اندي محبت نه ده پکار چې یو سړی دوزخ ته ځي او تو سره دوزخ ته ځي دومره مینه خو مسلمان سړی نشي کولی چا سره نه دا خو په اسلام کې د شخصیت پرستۍ چې د ممانعت ته تاسو ته پته ده او کنه چې یو سړی وایي چې زه سره دوزخ ته ځم خو دا خو پوه شو چې نه د بل کار کوي او نه د بل څه چې دغه د اسلام مین دی ورسره بس یو جذبه ده یو ضد دی نه دغه خود نه ده پکاره ځکه چې هغه یو دنیادار پولیټیکل لیډر دی حکمران پاتې شوی دی په خیبر پښتونخوا کې اوس هم د هغه خور چې ګرځي زما په خیال نن هم په خیبر پښتونخوا کې ده سرکاري پروټوکول چې کوم دی هغه تحصیل ډېر غټه سکیورټي ارینجمنټس ورته کوي نو دا موږ دغه ټایپ خبره چې وي چې هغه مذهبي لیډرانو باره کې یا د پیرانو مرشدانو په باره کې خلک دا خبره کوي که نه د سیاسي لیډر باره کې دا خبره کول نه دي پکار دا د هغه او بالکل دا خو که د یو کار ښه کړي یا کار ښه یاد کړي دا کار ښه کړي هم داسې ده او چې دوست هر څه ته ښه وی نو دا خو زه هم د یو دغه هم نشي ویلی چې ته اوس هغه غلط کار کوي ته چې دا ټیک کوي نه بالکل او انسان دی هغه به خامخا غلط کوي ډېره مننه خپل خیال ساتئ مچنۍ چې د ډېر ښکلې علاقه ده او ډېر ښه خلک یې تر اوسه پورې چې دی د حجرو هغه کانسپټ چې دی هغه به کوم د کال به راته کوئ 091 وعلیکم سلام څوک خبرې کوئ او د کوم ځای شاهجهان سپیشل خبرې کوم شب قدر پیر قلعه نه تاسو باندې سلامونه او ډېره مننه دې ته د پیر قلعه ولې وایي پیران دي پکې سیدان دي پکې ډېر ښکلي درانه خلک دي پکې دي نه د پیرانو چې کوم هغه دغه وکنه چې لکه خلک به ورته ورتلل هغه دم درود به پې کوو یا نه جي دا خو مطلب چې هغه رنګیني دي دا ډېر په ښایسته لیول کې دي ټول افسران دي مطلب چې جرنیلان او کرنیلان دي پکې ډېر ښه خلک جدید پیران دي نو دی هغه د دم دوها کار نه کوي دا مې تاسو دغه کولی که نه چې د پیر کلی پیر کلی ورته ولی وایي او شب قدر خو ډېر ښکلې علاقه ده زما خو ډېر د خوښه ده په شب قدر کې خو وایي د دې دوره د ټولو نه په دې خوا او شا کې چې دی د ټولو نه ښه دا اوس یې د رزاق بایپاس جوړ شوی دی که نه تاسو پرې راغلي کله غلنای ته تللی یې نو چې څنګه پرې راتاو شي دا پیر قلعه بالکل ما کتلی ده زما خو هغه دغه چې دی دغه د اوس خو فیډرل کانسټبلري د مخکې فرنټیر کانسټبلري وه که نه نو د هغې هغه قلم زما ډېره خوښه ده ما پکې شپه هم کړی ده بلکې 2-3 شپې مې پکې کړي دي نو ډېر ښه خلک یې دی ښکلی بازار یې دی ښه دغه بازار یې ډېر کولاو دی د خاص کر د شب قدر شب قدر بازار ښه که نه هېڅ قلعه ښه که ټوله علاقه ښه ده ټوله ښه خلک یې دی نو دا تاسو ښیږي تاسو الله خوشحاله کړه سره ستاسو خو لکه زمونږ اوس مطلب چې هسې مسله ده چې تقریبا 3 میاشتې وشو زمونږ بجلي نشته او بیلونه راپسې راځي نه په پیر کلي کې بجلي نشته او بیلونه راځي دا دې خواته مطلب چې پیر قلعه نه خو تقریبا 6 کاله وشو مخکې به 4 غنټې را پرېښودل او د 15 کاله وشو چې 1 غنټه هم نشته بس خلک په شیشه باندې ګزاره کوي شاباشه نه نو دغه جرنیلان او افسران چې دي نو دوی ته خلک وایي نه چې نو دا خو مونږ چغې وخو مطلب چې په همدغې به بل ځله م ورځو که نه په همدغه لار باندې به بل ځله م ځو هم داسې ده هم داسې پوهېږې نو مطلب چې په دغې باندې به بیا دوکه کوي مطلب چې بیا به راته په جومات کې ناستې چې زه څنګه ورسم نو مطلب چې اول به ستاسو د بجلۍ مسله حل کوم دا حساب کتاب ورځ خو شته که نه هغه به راشي که نه دا ډېر هوښیار وي نه دوی بیا داسې دم درود سره وي چې بس هغه خلک بیا وایي چې نه نو مونږ خو بیا چې دا خبر راته وکړي نو که خیال دې کړی بیا څه کسان ملګري زما په شان لوي بس هغه ورپاسي په ګډه هم لاس پورې خو چې دا ځله به کار ټیکي نو مطلب چې هغه بیا مونږ وینو نو بیا هغه رنګیني چې دلته مونږ ته کم طلاقونه خوړلي او کمې خبرې کړي نو هغه بیا صرف د ځان دپاره لیږي خو دا خو ډېر زه تاسو خبره کوم دا ډېر زیات کوپر دی تاسو ته ستاسو د بجلۍ خبره وکړه زه لږ نور اورېدونکو ته چې دی لږ هغه دا جي یو خبره ته کوم اسانه لږ دغه اخلمه ضرور اخلمه نو مطلب چې دا څوک به وایي چې یاره پیر دا دې خوا ته مطلب چې د شپن نه موږ ته بېل لږ شان لذي پورې چې الماری ورته وایي دا خلک بیا پېژني د زمونږ علاقه کې که نه نو دې خوا موږ ته بېل لین راغلی دی نو هغه باندې به موږ بېل هم داخل وو اوس یې رانه کټ کړی ده نو بل هم راځي هغې کې ټکسونه هر څه هم راځي
او بس کټ نو چې خلک ورشي اخوا دی خو کله وي مطلب دلته کونډې نو کونډې خو د چا ذمہواری نه ده هغه باندې خو د تنخواه تعالی در کومه کنه او چې دغه کونډې به نه پرېږدي دا زه یو کار کوم د نور خلکو دغه به هم راځي ته بیا زما خبره هم واوره زه پیسکو والا ته چې د پروګرام چې څنګه ختم شي دغه علاقه ورته ښیم ګران اورېدونکو د ملګري چې کومه خبره وکړه دا مسله ګوره په هر ځای کې ده په پېښور کې ده په دې ټاون شاته علاقه کې د کونډو په نوم باندې 15 زورور خلک دی د هغو نوکران چې کوم دي هغه کونډې مونډې ورچوي او د هغې په نتیجه باندې یا د هغې پر دې عمل کې پیسکو چې ده هغه بیا د چا چاپېره د نورو خلکو هغه خلک چې هغه بلونه ورکوي د هغو بجلي هم کټ کړي السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو څنګه یې د کوم ځای نه خبرې کوئ او څوک یې خیرګل خبرې کوم سردار کالونی نه چارسده روډ نه څنګه یې زه یو کمپلین به کوم صاحب دا ګیس چې کوم دی نو دا زموږ د مل دی او بالکل نشته اوس کرت هغه راځي بلونه راځي او د بجلي هم دغسې حال دی دوی موږ سره دومره ظلم کوي چې ګیس نشته بلونه راځي دوی په دې باندې هغه نه کوي عمل نه کوي کوشش پرې نه کوي چې دا خلک به څه کوي هسې په نوم باندې ګیس دی پیپونه پراته وي او ګیس پکې نه راځي نو دا خبره ډېره مننه دا خبره زما لږ واورېده څومره اورېدونکي چې دي خیبر پښتونخوا چې دی هغه د 15 روپو په لاګت باندې مطلب 15 روپۍ قیمت راځي د هغه بجلی د یو یونټ د جوړولو د پیداوار په شکل کې کوم چې موږ د ډیمونو نه زموږ په خیبر پښتونخوا کې 3 ډیمونه دي د هغې نه ورکوو تاسو یقین وکئ چې د 100 روپو نه زیات زموږ د پر یونټ بجلی چې کوم ده پر یونټ د هغې قیمت وصولیږي بیا هم نشته د خلک دغه 100 روپۍ پر یونټ یا 900 روپۍ پر یونټ هم ورکوي بیا دویمه غټه خبره ده را بله ورځ یو پروګرام کې زموږ ملګري لږ غلط فګرز جاري کړي په خیبر پښتونخوا کې چې څومره تاسو ټولو خیبر پښتونخوا ته بجلی ورکوي نو ستاسو د پوره بجلی ضرورت چې کم دی هغه د 1200 میګاواټ نه والا د 2100 میګاواټه پورې دا خبره بیا واورئ د خیبر پښتونخوا ټول ولس ته چې تاسو پوره بجلی ورکوئ د 1200 میګاواټ نه والا د 2100 میګاواټه پورې ده او د خیبر پښتونخوا ډیمونه چې دي کم از کم 3.5 میګاواټه بجلی چې ده دا پیدا کوي او دغه پوزیشن چې دی هغه د ګیس دی بل کال اخلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان څوک خبرې کوي د کوم ځای نه اکیل یوسفزی صاحب ورور مې ښه دی ابراهیم دلسوز یم ماشوخیلو نه به ته خو راته شاعر ښکارې ښه چې دلسوز هم یم ماشوخیل یم نه بس جی بس شاعر مدګر خوښ هم دي او ډېره ښه ده هر هغه سړی مې خوښ دی اکیل صاحب والله چې زمونږ مشاعرو کې او دغه کې کینو پاسونو باندې ځانونه ورکوم موږ سره خو په دې دفتر کې چې دي نه ماشوخیل صاحب ډېر دغه دي د دلسوز صاحب شاعران دي هدایت الله ګل صاحب دی عباسین یوسفزی صاحب دی روخان یوسفزی صاحب دی مخکې شمس مومن صاحب دوه درې نور دا خو موږ راغونډ کړي دي شعر پرېږده چې دیو د دې شعر په ژبه باندې د قوم رهنمایي وکړي انشاءالله چې درځو به ملاقات به ضرور زما چې رښتیا خبرې هر هغه سړی خوښ دی که نه چې هغه لکه سپینې خبرې کوي او الحمدلله زمونږ دغه مینه هم داسې خلکو سره وي چې هغوی سپینې خبرې کوي نو زه د ډېر ټایم نه پروګرامونه اورم ډېره مننه او زه خاموش لسنر یم خو دا نن مې درته کال ډېر زیات په دغه مې لو خو ډېر کوشش مې وکړو ډېره مینه ده ستاسو سره خبرې کوم دا چې کومې خبرې تاسو اوس په بجلیو کې یا په نور سمو کې که نه صحیح ده چې مونږ خو به دغه خبرې کوو او وختي ملګرو دغه خبرې وکړي چې یاره اکیل صاحب تاسو د دهشتګردۍ خلاف او دغه نو تاسو چې تاسو په ګوته کوئ خو دا کار خو ستا نه دی که نه دا کار خو ګوره د دغه خلکو دی چې کوم زمونږ ایم پی ایګان دي کوم زمونږ ایم این ایګان دي ګوره مونږ ورله وټونه ورکړي یعنې د ناظم نه واله که نه د ناظم نه واله هغه به کار شروع شي چې د هغه په وس کې نه هغه به ایم پی ای ته وایي هغه به ایم این ای ته وایي نو ډېر څه شول یو نظام دی که نه هغه نظام کې د عوام نمایندګي به ته کوې او عوام ته به پروټکشن ورکوې تحفظ به ورکوې زه درته خپل یو 2-3 شعرونه وایم چې ضرور عوام باندې لوبې وکړي بیا ووایي جي لوبې وکړي او یو شعر درته بل وایم جي دا دی که نه بس ډېر معذرت سره دا شعر وایم که لږ څه وایو بیا مو مخ په تور زړوکي تړي اوه تور زړوکي تړي چې لږ څه وایو بیا مو مخ په تور زړوکي تړي د حق اواز د حق
اسلام باندې لوبې وکړي. یو جهان مننه د کوم ډېره مننه درسو صاحب، ډېره مننه ډېره مننه. او نن چې د عجیبه غوندې خبر پکې دا راغلی دی، دا اوس راته نورالحکیم او نورو ملګرو خبره کوله چې په بنو کې د پولیس امن کمیټۍ په نوم باندې یو مخلوق را پیدا شوی دی او هغې نن بنو بند کړی دی او مطالبه یې دا کړله چې ډي پي او بنو چې دی هغه لري کې د بنو نه خو موږ ته کال ځکه نه راځي چې هلته کې خو د بنو هغه خلک چې هغه د بنو نه بهر دي هغه موږ ته کال کولی شي. نمبر دی 5254 143 چې په بنو کې څه روان دي. جی بل کال دی. جی السلام علیکم. سلامونه. جی وعلیکم السلام. جی قربان جی قربان. زید صاحب ټیلبند نور خان خبرې کوم. د کوم ځای نه؟ ټیلبند. ټیلبند. د ټیلبند ته ټیلبند ولې وایي؟ دا ټیله وه بیا یې بنده. ټیلبند دی اصل کې دا ټیله بند دی. ډېر وی که نه خو خلکو دا اوران کو نو ټیلبند کو اصل کې دا ټیلبند دی. نه نو د هغې څه بیکګراونډ و، د هغې پس منظر څه و؟ هغه داسې زموږ د مشرانو دلته کې غټې غټې ډېرۍ جوړې کړې وي. اچھا ښه. او نو د هغې د وجې چې کوم دی دا غټو غټو ډېرو باندې دا مشهور شو. ښه ښه زبردست. او د اصل وجه دا وه. او داسې که اوس ووایو اوس د 20مه صدۍ کې هم ټیلبند هماغه ټیلبند دی. هېڅ خبره نه ده، بس دا خو تاریخي دغه دی، نوم دی بس ښودی دی ولا. وای جی وای جی اواز راځي؟ بس د ده اواز یې بند کړو، ټیله بند نه اواز د دوی بند کړو. په دې موږ احتجاج کوو. عباسیم صاحب خبر وای تاسو احتجاج وکړو. سلامونه جی. جی قربان. دا موبایل کووین خو لږ خولې ته رانږدې کړه چې ستا د اواز ما ته راورسي صفا. بلکل نه راځي. اوس ټیک شو، اوس ټیک شو، اوس سیګنل دې راونیو. زه ما چې کنه وي ټیک هینډ فري دی چې ځان ته لړا کړم. نه دا خو اپریدي صاحب دی. اکیل صاحب بس ډېر وخت مې ګیر کړی اواز داسې یو تپوس مې کوه. ګوره زما خبره ته غوږ کېدی، تپوس مه کوئ داسې. ګوره تاسو څومره د یو 20 کالز ملګرو وکړل که نه، او چې څنګه ما هیلو واورېدو نو ما تاسو وپېژندئ. حالانکې زه د ورځې یو 1500 خلک چې کوم دي دا مینه د جي زمونږ که نه. څنګه یې صحت مو څنګه دی؟ ډېر خیر دې وي. دا بس ښه فټ پاک یم او بس ډېر ځان له شوی ما چې نن به په هر صورت کې اوس رکاپونه یاره جي ما خو رښتیا خبره ده، زه یو ځای کې ګیر وم نو ما د ملګرو ته ویل چې چل چې نن دا پاخه پاخه دا تجزیهکاران چې دا پخې پخې وایي که نه، او زما غوندې یو غر ولي بل غر ولي، نو ما دته دیو ته ویل چې یاره چل چې نن د شعر لاله او نور چې زمونږ اورېدونکي دي که نه د دیو سره خبرې کوم. نو ډېر خوند یې راکړو. دا زما په خیال باندې 15 کال دی جي. کله کله داسې پروګرام ضرور ضرور. داسې کار واقع یو منټ په ماله راکوي 15 منټه در کوم جي. تاسو تر څو پورې خبره نه خلاصه کړي بس زه به صرف سر ډقوم. یو محفل کې ناست وم نو هغه محفل کې خبرې شروع شوې نو کارونه خو بس نه پټېږي چې چا کړي وي. اچرته پټېږي. اوس د کمپن چا جوړ کړی دا سړی پټېږي، روډونه چا جوړ کړي وي دا پټېږي، کالجونه چا جوړ کړي وي دا پټېږي. دا خو غټې غټې منصبې وي او چا کړي او چې چا کړي بس هغه معلوم دي چې چا کړي. زه ته نه نومونه اخلم چې پلانکي کړي دي او پلانکي کړي. صحیح. یو کس دی یو زړي مخالفت وکړو، هغه د ملک لپاره ډېر زیات کارونه کړي، نامه یې نه اخله. نو ما د منځه کټه منځ ګوته نه ده دا مې داسې کاکا کړه هغه پکې راونیو چې هغه غوندې تیر غوندې پکې راونیو. سر باندې ناست یو څو ټاکه ورکړله، یو څو ټاکه مې ورکړله چې وروسته پراته وي او که مازغه پراته وي. ښه بل یو کس ناست هغه راته وخاندل که نه چې غوندې ته دومره غوسه کړې نو په ناجایزه باندې سړی لازمي. بلکل رد عمل راځي. دا فطري خبره ده. اجتماعي سوچ پکار دی، وسیع سوچ پکار دی، روغ نیت پکار دی. زمونږ پاسپورټ پاکستان دی، زمونږ په جیب کې پاکستان دی، شناختی کارت پروت دی، مونږ په پاکستان کې پروت او په پاکستان پسې مونږ خبرې کوو نو پس ځان ته به خیرې وکړو چې مونږ د خدای تباه کړي. نه اپریدي صاحب لکه بیجا تنقید نه دی پکار او نور د اصلاح په نیت چې تنقید کوو نو هغه ښه خبره ده. خو موږ خو دلته کې دښمني شروع کړو که نه. نه ملک غوره ملک کومه نامه پیدا کړه پاکستان. اوس دی میچې دا تپوس مې نه کولو تاسو نه چې یاره په پاکستان کې د میچې خلک شته نه او که خاموش دي، بس دا تپوس مې تاسو نه کولو.
نه داسې ده چې هغه زمونږ او ستاسو چې کوم نسل و که نه نو هغه خو په ختمېدو دی. هغې به د سیاست نه هم ځان خبرول، هغو به اخبارونه کتل، هغو به کتابونه کتل، هغې به په حجره جومات کې کېناستل، تپوسونه به یې کول، مشرانو به خپلې مشاهدې د سفر قصې چې دا به یې کولې. دا اوس چې څومره په اټو کې لیډرشپ دی هغه ټول ټیک ټاکر دي، لیوني دي، لکه اکو بکو سر سنډکو. نو بیا تاسو عالم دین وګورئ، ملا صاحب چې دی هغه خپل کردار نه ادا کوي، هغه د مختلفو پارټو سره چې کوم دی د هغه وابستګي ده، هغه د اسلام خبره نه کوي، د پارټو خبره کوي، د خپلو لیډرانو خبره کوي. بل شعر لاله دغه وشو د شخصیت پرستی ډېره زیاته شوه په پښتنو کې. دا شی بیا چې څلورم فیکټر چې کوم راغی دلته کې د دهشتګردي او بیا پروپاګانډاګردي دومره زیاته شوه چې خلک د رنګونو هغه فرق هم نشي کولی چې کم رنګ سپین دی او کم تور دی. او دا خو ښکاري که نه عقیب صاحب، لکه اوس کوم کارونه چې کوم دي په پاکستان کې چې کوم کارونه شوي، دا پاکستان خو موږ د ډېر وخت نه وینو چې په 15مه ورځ به کراچۍ ته رسېدو او ډیوې له به شپې تېرولې، خو دا کارونه خو چا کړي وي که نه، ایټمي طاقت خو چا جوړ کړی دی که نه پاکستان، نو دا اوس چا کړي دي که نه دي کړي. شعر لاله خپل تعریف چې دی بده خبره ده که نه، تاسو خبره کوه. ما یو د 13 نه زیات ملکونه کتلی دي، اوس بیا یو ملک ته روان یم انشاءالله. دعا راته کوه چې سفر په دغه باندې او د پښتنو او د پاکستان په نمایندګۍ روان یم نیکسټ ویک، او داسې سوپر پاور ټایپ ملک دی. یاره تاسو د خبره کوم شعر لاله، د پاکستان نه ښکلی ملک چې دی که نه ما نه دی کتلی، رښتیا خبره ده. بالکل بالکل. زه 3 ځله امریکې ته هم تللی یم، دا نور ملکونه خو پکې هسې اکو بکو سر سنډکو دي. او د پاکستان کې بیا خیبر پښتونخوا چې څومره ښکلې ده، او د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک دی د چې کوم زمونږ د کورونه چې تاسو وینئ، زمونږ د ګاډي چې تاسو وینئ، دلته کې چې زمونږ د خوراک زمونږ په فریجونو کې ځینئ مونږ دومره زیات 3 4 او آخري ته خبر خلاصوم. تاسو د امریکای غونډې ملک ته لاړ شئ که نه، دلته کې خو دا خلک چې کوم دي زما غونډې دلته کې د بډهبېرې ته تللي نه یي او بیا په دنیا باندې تبصرې کوي که نه، او تاسو پرې ډېر زیات نیازبین یئ. لکه زه چې په تاسو نیازبین یم او زه په امریکا کې ستاسو مېلمه شم، نو تاسو چې ډېره مینه وکئ که نه، نو ما ته به 2 توخي خوراک کېدی. دلته کې خو موږ په روټین کې دومره خوراک کوو، بیا چې دی د شپې خوب نه راځي. نو پاکستان ډېر ښکلی ملک دی. جی بالکل. او بس داسې کار دی چې نو په پاکستان کې اوسېږي، خدای پر جات باندې د خدای پر هغه باندې چې عزت یې کوئ د پاکستان. عزت په دنیا کې یو یا ترکي دی او یا پاکستان دی، په اسلامي ملکونو کې صرف دا 2 ملکونه دي. هم داسې ده. نه نن به راته شعر وایي که نه، بغیر شعر نه به نن به شعر وایم، خو هغه له ډالۍ کومه د چمچاګیرو خلکو له خوشامدګرو ته خوشامدګرو ته کله وفا کله جفا ښکارېږي، او زما د یار مینه خطا ښکارېږي. ډېر ښه. او کله د مخکې مې مسکا غوندې شي، او کله د وار خطا ښکارېږي. بالکل بالکل. د زړه جونګړې له مې راشي کله، او کله یې ګورم نارضا ښکارېږي. دا خو ډېر ګران کار شو. شعر او خیار ته چې دوکه نه شو ته مینه د بل چا ښکارېږي. ډېر الله دې راته ژوندی ساته، او ستا اواز چې دی په موږ ډېر خوږ لګي. شعر افریدي صاحب چې دی ډېر زموږ خوږ دروند مشر دی. او بالکل هم دا رښتیا خبره ده چې زه به خامخا کوشش کوم، رښتیا خبره ده، څومره کال چې راځي چې زه په هفته کې یو ورځ تاسو سره خامخا دا پروګرام کوم، ځکه چې تاسو رایې چې ده ما ته ښکاري چې زه پوره خیبر پښتونخوا چې دی په هغې کې سیل کوم په دې ټایم کې. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر جی. وعلیکم سلام. څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ سر جی زه باندې اسماعیل نه خبرې کوم، د تحصیلي پدې نه. زه په ګلبرګ سب ډویژن کې ایل ریټایر شوی یم، لاین سپانټو. ښه. سر جی ما له دا نمبر راکړه، قسم په خدای اړه مې راپسې دارې شو. قربان ولې به در نه کړم، تاسو چې دی زما د پروډیوسر صاحب وروسته تاسو ته زما نمبر درکوي که خیري. ښه سلیم صاحب نه یا زما په نمبر باندې یاره په میسج کې مې راولېږه. بالکل به در ولېږي ته، زه هغه ته وایم ودرېږه د سکرین نه دا نمبر دغه کوي، او بالکل به درته درلېږي. او څه به ویل غواړئ چې څه خاص خبره، څه شکایت، څه تجویز، څه اعتراض؟ ډېره ښه ده. بالکل بالکل. ګوره بالکل دا دې کس ته به زما نمبر ورکړئ. ښه ګوره هغه چې د دومره په مینه باندې دغه وکړه، دا تقاضا یې وکړه. سلامونه جی.
السلام علیکم وعلیکم السلام. आवाज د ډېر پټ دی د ریډیو د پاره. بالکل د کم ځای نه خبرې کوي؟ جی سنگنال دی جی زما رسول خان نامه ده اصحاب بابا روډ اصحاب بابا روډ مسکیناباد کلی. ډېره مننه جی. سنگنال دی تاسو شکر دی. بس د موسم لکه شوی دی او په دغه والا باندې لږ خوشحاله یو نه. بس خدای موسم هم خدای خو حالات داسې دي چې ټول سیستم ګډوډ دی. مونږ یو داسې تاسو ډېر ښکلې خبرې مو شو ارسه مو شو چې شعور نه لرو چې خپل حق دپاره صحیح نماینده مو منتخب کو صحیح خبره ورته وکړو بیا هغه چې راشي تاسو ته دلته کې په میز باندې په سټیج باندې د ټکونه لاسونه وهي او داسې کم از کم دونه څوک ودرېږي چې ورته وایي چې بی مونږ ستا هر څه منو ته صحیح وي خو ته مونږ ته دا وایه چې ستا څه منشور دی او ستا کارکردګي څه ده؟ نه منشور والا خبرې خو لاړه کارکردګي دې څه ده؟ او ته به مونږ څه کې بیا ستا کارکردګي څه ده؟ ته به څه کېږي زه تاسو ته زما یو خپل نه دي زه به د حق خبره کوم. زمونږ سپیکر صاحب کرامت الله خان چغرمټي صاحب بالکل زمونږ د کلي نه دونه غټه قرباني کړې وه که نه چې زمونږ علاقې ته ګیس راتلو زما یاد شي دا تاسو په ډېره پخوانۍ قصه کوئ. او جی مسکیناباد کلی بالکل دی نه اوښکې و هغه بیا داسې طریقې سره زمونږ کار وو که نه چې بیا ټول نه مخکې زمونږ کلي کې ګیس راوړ. دا ډېره پخوانۍ قصه ده ډېره ماته یاد شي. دلته جی اوس موجوده وخت کې مسلسل هر قسم خلک راغه دونه څوک نشته چې راشي او د دې کلي نه دا ټي ام اے والا یا بل ګاډي راولي کنه ګندګي اوچته کی نه هغې خو هغې نه کوي هغه ړق نه وهي د دفتر نه ړقېږي نه. ته خو د اصحاب بابا خبره کوې ته خو د اصحاب بابا خبره کوې د پېښور د ګندګۍ په ډېر کې بدل شوی دی. هغه دغه وی که نه هغه خو جدا دغه ویلي وو خو لکه دې ته به یو ټایم کې چې دی خدای خبردانه مو له چای خو د ګلونو ښار دا اوس بده خبره ده د غولونو ښار دی لکه دغه عامو د پښتنو هغه خبره به کوو که نه. هغه یو شاعر او بیا ګلزاره ویلې ما ته ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی کله مې پېردوسه په بمونو پېښوره. رحمتشاه ساحل صاحب ډېر مشهور نظم دی دا ډېر زبردست دغه اوس موجوده وخت کې چې کوم زموږ دي که نه نو د ساجد نواز صاحب دا برابرې ویم چې ولې چې موږ د چا نه د روپۍ لالچ نه کوو هر چا سره د حق خبر کوو. د دې والي صاحب دی الله وبخي هغوی چې کوم وخت کې ایم این اے پاتې شوی نو هغه به هند په خپل لاس کوم کس به برتي کړو نو اډر به وله کور ته یوړو چې دا والا بالکل خو هغه د پلار په نقش قدم هم لا نه ده بالکل. نه اوس دغه څوک دی اوس ایم این اے څوک دی ستاسو د علاقې نور عالم خان دی چې نور عالم دی خو جی هغه بس اسې سید عالم دی سید عالم ته وایي حق خبره ده جی بالکل. هغه څه وایي ما په خپله توره ګټلې ده تا په خپله توره ګټلې ده نو بیا خلکو ته څه رسلی او احتساب د سره وشو که نه نو سر به یعنې حشمت صاحب هم و وزیر زکات ساده سړی دی ملنګ سړی دی حشمت صاحب بیست سړی والله په بالله جی ما ته تکلیف شو زه په 2013 کې بیمار شوم هارت اٹیک راځه شو ما له کور له تپوس لراغلی بالکل دا صحیح ډېره مننه. یو دوه کالونه به نوره لګوره دا ماته ټول د هر څه پته راګورې نور حکیمه چې حشمت صاحب څوک دی نور عالم خان څوک دی بیا هغې چې دغه چغرمټۍ صاحب خبر وکړه ډېر زیات په دغه علاقه کې پیپل پارټۍ سره تعلق و ډېر ښه سړی و. سلامونه جی. وعلیکم السلام. आवाज لږ تیز کړئ یا د موبایل خولې ته لږ رانږدې کړئ چې ما ته आवाज راشي. اوس هم لږ دغه شته خو لږ چغه پکې وباسه نه پته به ولګي دا دوړه به ترې والوځي. اوس ټیک شو قربان. ډېره مننه. وعلیکم السلام. قربان شم نو شریف شباب یم د کورمنه. ته د کورمنه کورمه څنګه ده؟ ولا خلي تر دا وخت خو ډېر ښکلی موسم ده ډېر خوندور موسم ده دا چې بارانونه الله دې پکې امن هم راولي ځکه چې بیا حالات ګډوډ دي که نه ولا خو بس څه وکوې نو عملي بالکل سیوا شوې ده خو د رب نه بخیر غواړو چې خدای دې امن راولي. امین. ډېره مننه قربان. ډېرو ملګرو خبرې وکړلې خو زما یو خبرې تر سوچ دغه دی ضرور چې که تاسو فکر کړی وي په علاقه کې مینې بدلیږي وزیر اعلی بدلیږي وزیر اعظم بدلیږي عام جرنیل هم بدلیږي صحیح ده که صحیح. خو دغلته چې فکر موږ کړی دی تر کومې دغه فکر دغه سوچ ولې نه بدلیږي؟ دا ډېر غټ سوال دی. کله چې ته وزیر اعلی رسېږي وزیر اعظم رسېږي زموږ خیالات دغه وي زموږ توقع تمه دا وي ارزو مو دغه وي هیله چې
دغه کس بدل شو ان شاء الله په دې علاقه کې به څه نوی فکر راوړي او نوی سوچ به راوړي، خو ولې هماغه زوړ فکر هماغه زوړ قدم اخیستلی کېږي؟ نه دغه زوړ نه خو حالات د نور خرابېږي، نوي چې راځي هغه دغه زړو نه هم بدتر ثابتېږي. دا خو مسله ده که نه؟ خبره دغه ده چې ولې اخر ولې داسې کېږي، دا فکر دغه سوچ دې ته ولې دغه عوام کوي، ولې نه؟ صحیح. د خلک په یو غږ راپورته کېږي، ولې نه؟ چې آیا موږ د څه لپاره کار کوو، موږ د څه لپاره لګیا یو، موږ خو د دې هېواد خلک یو، د دې هېواد بشنده خلک یو، امن غواړو. یو سیز زموږ د سیز په طریقه نه ده، که بجلي کسې ورانه ده، که روډ ګورې وران دی، که مکتب ګورې وران دی، ته څه غوښتنه وکړو، اخر په دې کې اوس موږ ګنګ کړو. څنګه ته حکومت ته به موږ کومه غوښتنه کوو، کومه غوښتنه به سر ته رسېږي او کومه غوښتنه به پوره کېږي. نو سرتاسري نا امني شروع ده، د رب نه به دغه دعا غواړو چې خدای دې زموږ په حال خدای دې په موږ رحم وکړي. د خلکو خو دوی په موږ تجربه کوي. ګوره داسې ده، دا ستا د ښکلې پښتو ډېر ښکلې پښتو مې ستا واورېده، او د کورم خلک ډېر ښایسته خلک دی، ډېر تعلیم یافته خلک دی. رښتیا خبره ده چې د کورم خلک خو ده او یایم نه چې دی د دغه جنګونو او د دغه سازشونو او د دې معاملاتو چې دی د بدامنۍ ښکار دي. تاسو یقین وکئ، د بنیادي خبره ده چې موږ ګلبازیان یو او شهبازیان یو، موږ مزې اخلو، موږ هر نوی کس چې راځي هغه ته هار په غاړه کوو او د زنده‌باد او مرده‌باد په فارموله باندې چې دی موږ روان یو. موږ سیاست یا حکومت یا د نور معاملات چې هغه زموږ د ژوند سره تعلق وي، هغه د کارکردګۍ په بنیاد باندې موږ هغه نه تلو. تاسو یو خبره کوم چې ستاسو هغه خلک چې هغه دغلته کې افسران دي، هغه په هسپتال کې ناست دي، هغه په کالج کې ناست دي، په یونیورسټۍ کې ناست دي، په بل یو دفتر کې ناست دي، او پولیس سټیشن کې ناست دي، دا ستاسو حکمرانان دي او د ځانه جوړ کړي، حالانکه دا ستاسو نوکران دي. په کار ده چې عوام په ځان کې دا جرأت پیدا کړي، دا شعور پیدا کړي چې دوی ته ووایي چې دا ستا ډیوټي ده، دا خپله ډیوټي چې ده دا کوي او که نه کوي. او زه تاسو خبره کم خلک چې کرپټ وي، دا خبره ټول زما اورېدونکي د واوري، هغه انتهایي بزدل هم وي، د هغو نه به یارېږي هم نه. هر سړی چې هغه زه دلته کې بسونو کې ناست یم، نو زه چا په زور خو نه یم راوستی که نه، نو په کار ده چې زه خپل کار کوم که نه، چې زه یې نه کوم بیا زما نه تپوس کول په کار دي. دغه رنګې موږ دغه خلک چې کوم دي د سیاستدانانو نه والی او د لاندې د سپایي پورې او د یو څوکیدار پورې دیو د موږ د ټکسونو په پیسو باندې تنخوا لي، او بیا موږ دا جرأت په کار دی، حق په کار دی چې موږ د دوی نه تپوس وکړو چې تاسو خپل کار چې دی هغه ولې نه کوئ. بنیادي خبره ده، د خپل کور کار کوي خو زموږ کار نه کوي. اخري یو 2 کال زخلو راغلی دی کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عاقل صاحب سلامونه قبول کا. قبول لی انور صاحب قبول لی، تاسو ته دې سلام قبول وي. ډېره مننه، الله دې قدرمن کا. سره ستاسو دا تا چې کومه خبره وکړه که نه جی، نو دوی خو چې لا ووټ مونږ ورکوو نو هغه ټایم کې خان وي، او چې کله دغه پښتو کورسو ته ور ورسو نو بیا ورته سلوټ کوو چې خانجي په خیر راځي. انور صاحب تاسو د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ در ادم خیل نه. در ادم خیل نه. تاسو یو خبره کومه، تاسو عمر څومره دی؟ 80 کاله. ښه، بس بالکل فټ یې. ښه، فټ مطلب دا دی چې د تجربې په بنیاد باندې. دا تاسو یو خبره نوٹ کړې ده انور صاحب چې پښتون چې کله په کرسۍ کښېني که نه، کو هغه ستا ورور دی، کو هغه ستا بچی دی، کو هغه ستا ملګری دی، کو هغه ستا د پارټۍ دی، کو هغه ستا د علاقې دی، یاره دی چې کوم پیرون د ده نه جوړ شي که نه، راشه کو ته ودېږې. د دې خبرې سره تاسو اتفاق کوئ؟ دا سترګې نه دي، دا سترګې بیا داسې شاته هلته کې د الټا سیستم کې بیا ولګوي. دا ولې؟ دا غټه خبره دا ده چې زه د بل په مافادو دغه بالښت او دغه تکیا ته ورسېدم. اوکې. نه په خپل تاوان رسېدلم، نه په خپل اهلیت او قابلیت رسېدلم، نه په خپل قابلیت رسېدلم، نه هغه شعور زما و چې زه دغه ځای ته ناست یم. دا خو زه دا د شاخې تاخې ملګرو را رسولم. بالکل صحیح خبره ده. بالکل چې دغه ملګرو زه را ورسولم، زما به سترګې برندېږي. ولې نه؟ او دې کې موږ د بل حق ووهو، نو هغه بل حق والا چې دی نو هغه بهر ناست یم، موږ بیا د کرسۍ داسې تاوو راتاوو، ته به وایې چې بس دا د اخرته پورې د مرګه پورې، حالانکه د دې کرسۍ نه داسې دنیا خلک موږ په پړمه مخې په راغورځېدو لیدلي دي که نه، چې ځان ته به یې څه وي. بالکل صاحبه، دا زه لکه امتحاني ګوره، زه خپل کور کې دا جرګه کوم چې بچیا کوم حکومت
کوم حکومت زمونږ د پاکستان د خاورې دپاره خدمت کوي، کوم وګړی زمونږ د دې خاورې بنیاد مضبوطوي، د ده هغه جرړې مضبوطوي، هغه حکومت کې زمونږ جلسې او درنې دومره زیاتې وي، دومره زیاتې چې په 126 دن هم درنه شوې ده. همداسې ده. دا ریکارډ موږ دا علمي ریکارډ موږ جوړ کړلی جي. دا زمونږ علمي ریکارډ دی. دا موږ د چا په حقوقو روان یو. دا 126 دن درنه چې کېده په لکونو خلک هغلته ناست وو. دا د کوم دولت باندې کېده؟ دا د چا لاس کې و دا دولت؟ زمونږ خو تاسو خبره کټ کومه ده. زمونږ خو دا چې 2-3 مېلمانه کور ته راځي نو موږ ته دومره بیا پریشانه یو چې یاره لږ په ښه طریقه باندې ورته د خوراک او د ناستې پاستې او د دې بندوبست وکړو که نه، او دغه دومره وخت کې چې دا خلک لګیا دا زه تاسو خبره کوم انور الله دا د ویش نه په تالان خوشحاله دي. زه د پښتنو خبره کوم، د نورو خلکو نه کوم. کار منګه کوو نو د بل خبره اورو نه عقل جنګونو او زنده‌باد مرداباد د چې د تکړه یو. ګوره صاحبه زه تا د 2002 نه پرویز مشرف تا 2 ځل راغوښتی او دې ټیشن ته او په ټي وي دې څرګند کړی او په هغه دور کې زه یو موضوع در یادوم چې پرویز مشرف تاله دا موضوع در کړی وه چې وکئ کال وکئ او وغواړئ چې بېنظیره او نواب شریف دې وطن ته راشي او که رانشي. په هغې باندې ما تاسو لا ټیلیفون درکړو په شرط د دې چې 4 مېلمانه هم زما ناست د پېښور نه راغلي. ما ټیلیفون درکړو، ما ورته ویل ما چې صاحبه که بېنظیرې او نواب شریف سره د دې ملک مافاد وي او د دې خاورې خدمت کوي نو خدای دې سبا له راولي، او که نه د دې موجوده حکومت غونډه کې وي نو خدای دې په دا عمر هم رانولي. همداسې ده. دا د پی ټي وي یو سلسله وه، په هغې کې به دا دغه کېدل په هغه ټایم کې چې دا خبره پرویز مشرف ناست او ته ناست وې، تا ته ما کړې وه که نه. اوس به راشو لکه دلته یو معمولي خبره نه چې ډېر د نښې منځته وویستو. شیر اپریدي ښایسته خبرې وکړي. شیر اپریدي د هر څه نه خبر دی، ځکه ویل چې دا هر څه ما لیدلي دي چې چا کړي دي. ما دې له مثالونه درکړه که نه، دا درنو مرنو هر څه هغه هم لیدلي، ما هم لیدلي او دا ټوله دنیا پې ګواه ده، خو نه ده ګواه چې صرف مونږ بچی هم 15,000 روپۍ په جیب کې واچي او په سړکو ډول ته ګډېږي او د برګې جنډې د سره ته وکړې وي. زما بچی، زما رور، زما کشر په هغې خوشحاله دي. همداسې ده. ستاسو خبره کټ کوم د انور لاله دغه مشرف چې هغه به په کومه طریقه باندې دلته کې ګرځېدو او کوم جوابونه به یې ورکوله. ما او سلیم صافي صاحب د ده سره په دوبۍ کې چې دا کله دی بیمار و هلته کې ملاقات وکړو. هلته کې به ده بیا خلکو ته چې خبر به شو چې پلانی جرنالست راغلی یا پلانی څوک نون کس راغلی دی، دی دومره تنهایي ته تللی و چې هغې ته به ده فون کو چې راشه یو ګنټه نیمه ما سره وخت تېر کوي. لکه د افغانستان یو سابقه صدر دی هغه جزه نن سبا چې دی هغه سره به په دفتر کې 400 خلکو چې دی خوراک به کوو، هغه نن سبا په دوبۍ کې په هغه باندې د مېلمنو سره ملاقات چې دی هغه بیان شوی دی. لکه دا ټوله دلته غټه مسله چې ده انور صاحب هغه خلک دا چې خلک د دغه فرعونیت نه بعد زمونږ د عام خلکو عبرت نه اخلي. دا عبرت والا مسله چې کوم ده که نه چې یا د کرسۍ خبره چې ما تاسو وکړه ستاسو ځکه ما تاسو د عمر تپوس وکړو چې یاره موږ دلته کې په دې دره کې داسې خلک لیدلي دي چې هغې به په 1 کیلومتر کور کې به اوسېدل، بیا چې دی پته یې ونه لګېده چې کوم طرف ته لاړل کوم طرف ته لاړل. ډېره مننه، وخت بالکل ختم دی او خامخا راته کال کوئ چې دا پروګرام چې ده به موږ جاري به ساتو. رښتیا خبره ده زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې د خیبر پښتونخوا داسې ډېرې علاقې چې هغه زموږ نه کله ناکله هېرې شي. هغه دا نه صرف دا چې تاسو موږ ته کال وکړل، تاسو په دغه پوره ډیبیټ کې چې دی حصه واخیسته، د خپلو علاقو مسلې مو حل کړې او زما ستاسو سره دعوه ده چې زما په وینه چې د دې کې خو اضافه وشوه. رښتیا خبره ده چې د کم علاقو نه چې کومو کشرانو مشرانو همزولو کال وکړله دا په موږ باندې ستاسو احسان دی، ځکه چې موږ دلته کې وزیران راغواړو، دلته کې لیډران راغواړو، دلته کې غټ صحافیان راغواړو، خو زموږ اصلا اساسه چې دغه تاسو خلک کوي. ډېر زیات په دې خبره باندې ویاړ کوم، رښتیا خبره ده، فخر پې کوم چې تاسو زما سره زموږ د دې
نیټورک سره دومره زیاته مینه کوئ. زه خو د خپله خبره به وکړم بلکل د دې قابل نه یم. کوشش مې دی چې یاره تاسو خلک دومره مینه کوئ دومره عزت راکوئ د هغې زه بلکل قابل نه یم، خو ستاسو حق چې دی ستاسو اواز چې دی هغه ادا کمه، اواز مو راوچت کمه، او چې کله هم د حکمرانانو سره چې ځان ته ډېر ضرور وایي د هغو سره مې انټرکشن راځي ځان ته لږ په ډډه باندې ساتمه، هم ستاسو خبره کومه. په اخر کې چې دی د انور لالا لپاره د شعر لالا لپاره د ډاکټر اعظم یو شعر چې زما ډېر زیات خوښ دی هغه تاسو ډالۍ کومه، بیا به اجازه ته نه اخلم. اعظم صاحب وایي چې ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي، ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي، منزل کو زمونږ نشي مزلونه خو به وي. اجازت راکوي د الله په امان.